بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذو قدر ولا فرمي وما باعه أو اشتراه أو عتقه أو وهبه أو رهانه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف فإن أسلم صحت عقوده. الأكبر وقريجي مسألة دا یو سړی مرتد شو او به هغه څه شی خرڅ کو خپل یا یې د چا نه څه واخیستل یا یې خپل غلام آزاد کو یا یې چا ته څه شی هبه کو یا یې د چا سره څه شی رهن کېښودلو او دا ټول کارونه په حالت ردت کې وکړه څه حکم به امام صاحب وایي فهو موقوف هغه موقوف وي. نو که اسلام یې راوړلو واپس شو ټول عقود به صحیح شي او که چېرې همدغه شان قتل شو ردت په وجه یا خپله مړ شو یا دارالحرب ته لاړې او قاضي فیصله وکړله حاکم چې دا د هغو نه شو نو په دغه صورت کې به د ټول تصرفات باطل شي. تاسو پوه شولئ دا د چا رایې ده؟ دا د امام صاحب رحمه الله او د صاحبینو رایې ده د دا چې کړي ښې کړي دا ټول نافظ دي. وګورئ وما هغه شی باعه چې خرڅېږي او اشتراه یا یې واخلي او عتقه یا یې آزاد کی او وهبه یا یې هبه کی او رهانه یا یې رهن کې کېږدي او تصرف فيه یا په هغه شي کې تصرف وکړي. دا څه یادې یار من امواله که نه یار مالونه یادومه فحال د ردت کې نو فهو موقوف بوي فإن اسلم که اسلام یې راوړلو صحت عقوده دغه به شرایط وغیره به صحیح شي. وإن مات او قتل او لحق بدار الحرب نو په دې ټولو صورتونو کې بطلت ټول عقود به باطل شي. وهذا عند أبي حنيفة وقال ابو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يجوز ما صنع في الوجهين دواړو وجو کې چې څه کړي بس صحیح کړي نافذ دي. یعنی کې اسلامي واپس راوړم نافذ دي او دارالحرب سره ملحق شو یا رستو قتل شو یا مړ شو بهرحال نافذ. تاسو نه پوهېږئ راځئ والله صاحب د هدایي بیان کوي چې تصرفات د مرتد څلور قسمه جوړیږي. یو هغه چې بالاتفاق نافذ دي د هغې دپاره دوه مثاله ورکړي لکه استیلاد دی ارتداد په حالت کې خپله وینځه وتې کړله بچی دې پیدا شو ام ولده ده دا ویې وکړه زما نه دی ښځې هم ورسره مرتده شوې ده طلاق یې ورله په ارتداد په حالت کې ورکو طلاق واقع شو. یو وجه مولا بیان کړي وایي ځکه دا دواړه چې دي ملک ته یا تمام ولایت ته نه دي محتاج کیږي. بس دویم باطل دی بالاتفاق نکاح یې وکړه نه کیږي ذبیحه یې وکړله حرامه ده ځکه ملت غواړي ملت یې نشته څه شو دوه. دریم موقوف دی بالاتفاق چا سره عقد مفاوضه کړې ده عقد مفاوضه شرکت مفاوضه موږ ویلې ده ښه اگر چې وروسته را روانه ده چې دوه کسان یو عقد وکړي چې دواړه به په تصرف کې هم شریک وي دواړه به په اهلیت تصرف کې هم شریک وي دواړه به په نفع کې هم شریک وي رأس المال به هم د دواړو برابر وي وغیره وغیره. تاسو پوهېږئ عقد مفاوضه شرکت کې را روان دی نو دا بالاتفاق موقوفه ده که اسلام یې راوړو بس صحیح ده شرکت به قایم وي او که دارالحرب سره ملحق شو مړ شو قتل شو شرکت ختم څه شو. څلورم چې هغې کې اختلاف دی چې موقوف به که نه نافذ به نو هغه دغه دي کوم چې موږ وشمارل امام صاحب بنظ موقوف صاحبانو بنظ باندې نافذ. راځي والله وهذا اعلم پوه شه ان تصرفات المرتد على اقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق. طلاق نه مراد دواړه مرتد شوي دي صورتو اذا ارتد معا كذا في الكافي او به ولا طلاق ورکو ارتداد په صورت کې لانه دا دواړه چې دي دا مذکور استیلاد او طلاق لا يفتقر یا دا قسم قد چره دا محتاج نه دی الى حقیقت الملک تا وتمام الولایت تا نکه ولایت نه ارتداد پوج نه دی کنه تام ولایت. وباطل بل باطل بالاتفاق لك نکاح وکي ذبیحه وکي لانه دغه هر واحد د نکاح او د ذبیحین التم لانه کی هر واحد ویلې شي
اصل کې قانون دا دی مولوي صاحب د نحوي دا پرې دی هغه اوس پر باندې ټیم ولګي لانه يعتمد الملت ذکر دا ملت غواړي ولا ملت له د مرتد خو ملت نشته دریم وموقوف بالاتفاق كالمفاوضه ځکه مفاوضه چې د مساوات غواړي او مرتد او مسلمان ترمنځ مساوات نشته بل شریک مسلمان دی لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلمين والمرتد ما لم يسلم ترڅو چې د مرتد واپس اسلام نه راوړي ومختلف في توقفه اختلاف دي داغه په توقف کې وهو ما داغه وقود دي عددنا وکم چې موږ شمار الله لګنه پیږي پی برګوري امام صاحبین وای دا وقود ولي سيدي وای ځکه سيدي عقد له سيکيږي صحت د پارا اهلیت پکاري دي او اهلیت شته صحت د پارا څه پکاري او نفاذ نافذیدو د پاره ملک بکاری خپل شی کې باندې تصرف کړي اله تصرف نافذي او د شی نه خپل هم دي دا کاغه وای ملک د مرتد ختميږي نه ویلی مو کنه نو اهلیت هم شته اهلیت ورسره ته مشته ملک مشته پدې به دلایل وګورئ لو ما ان صحه تعتمد الاهلیت صحت چې دی غواړي اهلیت د څه ده کنه والنفاذ چې دی يعتمد الملك غواړي ملک ولا خفاء في وجود الاهلیت اهلیت کې خفاء نشته موجود دی ولی بر وګورئ دته دا حکم شته کنه چې واپس اسلام راوړه او د اهلیت په وجه دی که اهلیت نه وي دا حکم ورته وي وای کنه لکونی مخاطبا ځکه دا مخاطب د اسلام راوړه وکذا الملك ملک مشتری لك وللقيامه قبل موته على ما قررنا دراغه مذهب دی واذا كذا ملک د قائم او د مرګ نه مخکې مل قائم وي اگر که مرتد دی دا خبر مخکې من کړي و من قبله ذکر دا ملک ته ضرورت دی محتاج دی مکلف دی ویلي مکلف مخکې ولهذا دا بدی تفرید توجه چې ملک شته مسله دا مرتد شو بعد الارتداد لشپک مشتنه دي تیری شي یادم د قصه او بچي وشو او به دا هغه نه پستا مرتد مړ شو دا بچي میراث وړي کنه وای وړي نو که ارتداد باندې ملک ختم وای نو به بدی بچي میراث نه وړي کوم چې بعد الارتداد پیدا شوی نه به وړي ولې ملک ختم وونه د څه شول لکه چې ملک تقسیم شوی دی قصه ختم شوی ده هغه نه بس دا پیدا شوی کنه پیږي بل مثال واوره بچے بعد الارتداد بچے پیدا شو به دا غي نه پس بچي واپس مړ شو به د بچي د مان نه پس دا سړی په ارتداد مړ شو اوس د دې سړي میراث سره بچي ته نور کوي ولی ځکه ملک برقرار دی ته سړي د مرګ مرتد د مرګ پورې ملک خو بچي ته ملاويږي میراث چې هغه د چا میراث ملاويږي هغه ختم شي او خلا ملک ختم شي نو بچو ته منتقل شي چې د بچی ته نه منتقل کیږي معلومیږي چې ملک لا تر قائم د مرګ نه پس هم قائم او د بچی د مرګ نه پس کچري ملک په ارتداد په کې ختمېدلې یا د مرګ نه مخکې ختمېدلې په کار د بچی ته میراث سوی ورکړی د بچی ما یادوي دا مثال بدل کړي بیا اوري دا مثال یو سړی مرتد شو ارتداد نه مخکې یو زیشتره عنایت مرغړ سي دو څه به خدای پاک دې د پلار مرتد کی ښه عنایت مرزوی دی او سړی مرتد شو توجه ده کنه او به عنایت مخکې مړ شو او پلار یې وروسته مړ شو نو عنایت ته د پلار میراث نه میلاوي نو ګوره که چې ملک ارتداد په ټیم کې ختمېدلی نو ارتداد په وخت کې خو عنایت چې دی دا لا موجود و نو په کار د رشته د میراث میلاوېدلی معلومیږي ارتداد په وخت کې ملک نه ختمېږي لا برقرار دی چې برقرار دی نو عنایت ته مخکې مړ او هغه وروسته مړ شو دغه وخت کې ملک ختم شو دغه وخت کې ورثو ته میلاویږي هغه ته نه میلاوي پته نه لګي پوه شوي که نه پوهېږي نو معلومیږي معلومه شوله ترې چې ملک لا قایم دی وګورئ ولهذا دغه وجه ده لو ولد له ولد کچرې د لپاره ولد پیدا شي بعد الردت لستة اشهر من امرأة مسلمة مسلمان خزینه یرثه دغه ماشوم به د میراث وړي ولو مات ولده کچرې ولد یې مړ شي بعد الردت مړ شي قبل الموت د مرګ نه مخکې
لا يرثون بميراث ولد ددن نوړي فيصح تصرفات قبل الموت نو شکل ملک وو نو تصرفات قبل الموت خپل ملک دي کنه نو ټول بچوي صحیح وي الا کنه پیګي پی لګ بار غوري به بده کې اختلاف دی توجه جی چې دا د صحیح په حکم کې دی حالت کې کنه د مریض په حکم دی امام یوسف رحم الله فرمایي دا خاص مری غالب امام یوسف رحم الله فرمایي د صحیح په حکم کې دی ولی کلک امیددار چې مسلمان شي مړ نشي نو چې کله غالب ګمان د عدم مرګ دی نو به خو صحیح په حکم کې دی مرض الموت کو هغه کسي چې د غالب ګمان د مرګ وي نه پیږي او امام محمد رحم الله وی ګوره ټول مری بدی دین تیر کو د دین چې واو ختل نو وس دې نه راځي ها خیالم دی کنه نو وس هغه وی غالب ګمان دار چې مری او دا چې غالب ګمان دی چې مری هغه مرض الموت وي هغه تصرفات هغه شان نافذي کې لکه مرض الموت مریض سل سمال کی نه پیږي پی الا عند ابي يوسف رحمه الله تصح صحیح کیږي تصرفات څنګه صحیح کیږي د صحیح لأن الظاهر دا داود دا واپس اسلام ته اذ شبهه ذکر د کوم شبهه تزاح دا بختميږي فلا يقتلون قتل يقينين ده وصار كالمرتد مرتد بشان مرتد بشان شو وعند محمد رحمه الله مرتدي چې څومره تصرفات یې صحیح کس بشانی کا دام دغه شان شو امام سب سے وای وعند محمد رحمه الله تسيو د تصرفات صحیح کی څنګه چې صحیح کیږي د مریض لأن من زکا کس انتحل الى نحله چاغه واو خپل کې یو خوږ شي یعنی یو دین لا سیما خاص طور باندې معارضن اما چې دا اعتراض کوونکې دا غدین نه شاله بکم چې پیدا شوی چې اسلامو نو قل ما يتركون بيدادي توبسر اجر کم کرت هغه اصل شي کوم چې خپل کړي هغه پریدي هغه به نه پریدي کم کرتی پریدي لہذا فيقضى الى القتل ظاهرا ظاهر کې دار چې دغه با واپس وروړي نه عمربا بخلاف المرتده امام سب سے مرتدی باندې ور قیاس کړو کنه وای مقیاس کا وذکر ان لا تقتل اخنا وجل شي ځکه به حکم صحیح کړه پوهیږي کنه امام سے ودا سوی بيدا مرتد دیکھا د ملک نشتا خبر هو دی کې ملک نشتا سربات نه دي سي موقوف دي ولی وې دا مقهور تحت ايدينا اوس موږ د قبضه دلان دي او حربي دي نو د باندې موږ ملک دي د خپل ملک د ختم چې ملک ختم نو بل شي معنی مالکیت هم څه شو ختم شو نو چې ختم شو تصرفات پردي شي کی کړی دي اګه اسلام راوړو هټیک شو خپل شو تصرفات صحیح کړای نه وړو باطل انه حربي دا حربي دي مقهور تحت ايدينا زمنګ د لاسونو دلان دي نه مغلوب دي على مقررنا ومخکې ویلو کنه في توقف الملك بتوقف ملك دا دا قسم مخکې موږ ذکر کړی ملک ټول موقوف دي وتوقف التصرفات چې دي بناء عليه دا بنا بچاري په توقف ملک نو چې ملک موقوف تصرفات موقوف وصارك الحربي دا مثال شو لکه حربي دي يدخل دارنا از مقدار ترى داخل شوی دی بغیر امان نو هغه مبارک هم دغه حکم دی ګډ متردد دي څه ور سره کیږي وجل غلام جوړول او یا هم داسې پرې خودل هغه تصرفات هم ټول لقشان موقوف دي نو کو وجل شو غلام جوړ شو تصرفات باطل او کوم داسې پرې خودل شو تصرفات صحیح ټول یو شان شو فيؤخذ هغه هم نیول کیږي او یقهرو دغه دې کنه او فيؤخذ نغير شي ويقهرو مغلوب شي ويتوقف تصرفاته ند تصرفات موقوفي وليتوقف حالي موقوفي فيجي بي د حال څنګه موقوفي پته نه لګي مری کنه وکذل المرتد دغه شان مرتد حال موقوفي څه ور سره کیږي او استحقاقه القتل لبطلان سبب العصمه في الفصلين الګه هغه دا خبره کړې و چې دیو مستحق د قتل لیکنه فرق بیانې کا بې دا کس پشان ندی دا دواړه کم کس چې زنا کړي رجم کیږي کم کس چې قتل کړي قصاصا وجل کیږي دا غو دواړو تصرفات قیم خود دی او منافذ خود دی دواړو ندي وجه دا دیو کې چې کوم عصمت او هغه اسلام پیدا کړو اسلام چلاړې عصمت څه شو نو ټول مرکزی شي عصمتو دی خپل معصوم ندي ملک نشته مالکیت هم نشته تصرفات هم نشته
ځکه اصل شی به کې څوک اسلام وکنه خو نشته دی او هغو کې خو صحیح ده مستحق قتل دي خو عصمت والا کوم شی چې دی که نه مالکیت والا تصرفات و نفاذ والا کوم شی هغه پکې شته څوک اسلام هغو کې خو شته دی نه پوهېږئ پې او استحقاق د قتل لبطلان سبب العصمت د مرتد والا هغه دا چې باطل لسبب د عصمت فی البصرین او په حربي کې هم او په مرتد کې هم عصمت شی نشته اسلام فاوجب خللا نواجب کو خلل دغه بطلان سبب عصمت چې شی واجب کو خلل فی الاهلیت کې اهلیت ختم شو بخلاف د زانی او د قاتل عمد ځکه هلته استحقاق فی ذلک استحقاق د موت وو وجل بشي هغه خو هغه به طور جزا ده علی الجنایت خو جنایت یې کړی د هغې جزا ده نور هغه سبب عصمت شته دی لا باطل نه دی پوهېږئ که نه وبخلاف المرأة او ښځه باندې مور قیاس کوئ ښځې تصرفات ځکه سي چې وجل نشي لأن ليست حربية ولأنها ليست حربيين ولهذا لا تقتل حربيين إذا وجدك فإن عاد المرتد بعد الحكم بالحق بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلما تاسو لکبر وګورئ مرتد واپس مرتد باندې فیصله وشوله چې به دا د سړی مرتد شو دارالحرب ته لاړی قاضي حاکم فیصله وکړه د هغو نه شو نو بس موږ مخکې ویلي مدبر غلامان وغیره چې ازادېږي که نه ویلي مو میراث یې تقسیمېږي که نه دا هم ویلي واپس رالی مسلمان شو نو به وایي چې اوس یې حکم دا دی چې کوم شی نه د ورثو سره د دو او لا موجود دي ورثو باندې تقسیم شوي موجود دي واپس به تیوالي او کوم که هغو کوم شی نه خرڅ کړي یا غلامان یې ازاد کړي وو هغو کې تاوان ماوان نشته ځکه حاکم فیصله پې شوې وه هغې نه پس یې کارونه کړي وګورئ فإن عاد المرتد کچري واپس شو مرتد بعد الحکم پس د حکم نه بلحاقه حکم د لحاق پې شوی او د هغې نه پس واپس شو بدار الحرب فإن عاد المرتد چې کله واپس شي مرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب پس دا غنه چې حکم لګیدلی داغه د مهلک کېدو دارالحرب ته چاته واپس شي لدار الاسلام ته مسلمان ته حال کې چې مسلمان یې واپس شي فما وجده في يد ورثته هغه چې وی مونږ بلاس د ورثو کې من ماله د مال بینه اخذه اخذ ویلی مو کنه ولی لان الوارث سره مولوی صاحب دنه خلیفہ وذکر دی احتیاج ختم وو احتیاج څنګه ختم دارالحرب ته تلو چې کله واپس رالی نو معلومه شوله احتیاج واپس رالی نه پیږي پی لکه وارث چې انما يخلف د خلیفہ شوی او د فيه بده مال کې استغنا یې ځکه د استغنا په وجه چې کله دا مرتد شوی و اذا عاد کله چې دا واپس شو مسلمان نو احتاج الیه بیا خپل مال ته محتاج شو او د خپل مال له د بمنګه ترجیح ورکو دا به مقدم کو فیقدم علیه وارث بدا مقدم کیږي مال بده ته واپس ورکو بخلاف ما په خلاف دا غمال اذا زاله الوارث کوم چې وارث زایل کړي د خپل ملک نه خرڅ کړي وي او په خلاف د امهات اولاد اټول آزاد دي مدبرین هم آزاد دي واپس غلامان نه جوړيږي وجه سره ځکه قضا چې کوم شوی و چې لکه دا داغو نشو د حربین نه لأن القضاء قد صح الصحيح بدليل المصحح صحیح دلیل موجود فیصله شوی وکړه پیږي کنه فلا ينقض هنا ماتي قضا نه ماتيږي ولو جاء مسلما قبل ان يقضي القاضي بذلك برغوري مرتد شو دارالحرب تلاړه قاضي لا فیصله نه کړی چې د مال تقسیم کوي مدبر آزاد کوي او مقادا امهات اولاد آزاد کوي ډایرک واپس راله مسلمان بند کر پر به قاضي فیصله نه کوي دا ارتداد د څه دی لکه نه ارتداد ته پیږي کنه د دوه وجودینو په منځ کې چې عدم راشي کنه عقل هغه د دوه عدمینو منځ کې چې وجود راشي کنه د سی لکه عدم وګورئ ولو جاء مسلما قبل ان يقضي القاضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما گویا چې همیشه مسلمانو لما ذکرنا وجه له مخکې موږ ذکر کړی دا چې قضا چې د ارتداد ول حکم کله قرار نشي چې قاضي فیصله وکړي خلانه ده کړي واذا وطئ المرتد جاريه نصرانيه كانت له في حاله الاسلام الاكبر وګورئ مولسم مرتد په حالت اسلام کې چې کله د مسلمانو د عیسایانو وینځوا یا يهودانو نو به دا مرتد شو او مکه وینځي وته کړل په حالت ارتداد کې وته کړل به دا غي بچي وشو لشپګ مشتي
ارتداد نه پس شپږ میاشتې یا زیات ټیم تیر شوی و چې بچی وشو د دعوا وکړله چې هلکه دا بچی زما نه دی نو اوس یې احکام واورئ بیا مسله واورئ مسلمانو یهودونه عیسایانه وینځې وه مرتد شو او هغې نه پس یې وتې کړله بیا د هغې بچی وشو ارتداد شپږ میاشتې تېرې شوې وې بچی وشو ده دعوا وکړه دا زما نه دی نو اوس حکم دا دی دا ښځه به ام ولده وي او دا کم بچی دی دا به حر وي او دا به زوی هم د ده وي او د ده نه به میراث نه وړي څو احکام هم ولګول څلور ورته وإذا وطئ المرتد کله چې وتې کې مرتد جاریة نصرانیة كانت له في حالة الإسلام جاریه نصرانیه چې په حالت اسلام کې د دوا فجاءت بولد هغې بچی راوړو لأکثر من 6 أشهر شپږ میاشتو نه زیات ټیم تېر شوی منذ ارتد کله نه چې دا مرتد شوی دی د هغې نه شپږ میاشتو نه زیات ټیم تېر شوی فدعوا د دعوا وکړه چې دا لوبه ما کړې ده فهي ام ولد له دا به د ده دپاره ام ولد شي یو حکم والولد حر دویم حکم وهو ابنه دریم حکم ولا يرث میراث به دې نه وړي څه حکم شو او کچرې دا وینځه چې وه مقه مسله ده خو مسلمانه وینځه وه نو بیا څه حکمونه لګي واوره وإذا كانت الجاریة مسلمة نو ورثه الابن یو هلته نه وړلو میراث نور احکام ټول هغه زاړه به زاړه دي که صرف یو بدل شو میراث به وړي ان مات علی ردتی خدا له دې میراث وړي چې کله دا مرتد ہوتے ہوئے مر جائے او لحق بدار الحرب سره ملحق شي الکه استیلاد ولی سید ام ولده ولی ګرځي مخکې مونږ ویلي دا تصرف خو سید ام ولده ځکه هغه کمال ولایت وغیرہ نه غواړي ویلې مو کنه اما صحت الاستیلاد فلما قلنا ویلې مو خمیراث په اول صورت کې نه وړي دویم کې وړي ولی ام الارث فلان الام الاکبر وګورئ مور چې کله نصرانیه وه دا د دې ماشوم یعنی د دې سړي وینځه نصرانیه وه نو هغې نه چې کوم بچی پیدا شو مور سره ملحق کو بدین کې که د پلار سره وي پلار سره ولې پلار کې امکان شته چې واپس شي مسلمان شي نو ماشوم خو به د خیر الابوین سره ملحق کوو داسې هم ده که نه دین په لحاظ سره ښه نو په حکم د مرتد کې شو ماشوم پلار سره ملحق شو نو څه مطلب دین په لحاظ سره دا مرتد شو او بیا پلار مړ شو او زوی مرتد دی نو مرتد د مرتد نه میراث نه وړې نه پوهېږئ پې او په اول صورت کې چې کله مور مسلمانه وه د ماشوم نو بیا خیر دین د مور واله دی او مسلمان دی او پلار یې مرتد بن کر مر گیا نو مسلمان خو د مرتد نه میراث وړي که نه لاټو وګورئ واما الارث فلان الام چې اذا كان نصرانيه ولد والولد نو په دغه صورت کې ولد خو تابع د پلار دی که نه لقربه الى الاسلام ځکه پلار قریب د اسلام ته للجبر علیه ځکه جبر پې کېږي اسلام راوړه که نه وجنو دي فصار في حكم المرتد شبههم والمرتد لا يرث المرتد دا قاعده کلیه بیان کړل کبرا اما اذا كانت مسلمه هکذا اخذ مسلمانه و نصرانيه نه مسلمانه و وینځه فالولد مسلم ولد بمسلمان وي طبعا لها د مور تابع لانها خيرهما ذکر خیر د بری مور او پلار کی دین بلیا سره والمسلم يرث المرتد دا بل قاعده شوله پیږي کنه وإذا لاحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك الماء الأكبر وګورئ مرتد ځان سره مال اخیستی دار الحرب ته لاړی لکه څکې ولاړم دار الحرب ته لاړی منګه پې قبضه وکړله حمله وکړله دار الحرب سره د دغه مرتد او سره د دغه مال یې ګیر کړو نو دا مال یې ټول فی غنیمت پوهېږئ دویم مرتد لاړې دار الحرب ته سره د مال نه ځان له مرتد شو دار الحرب ته لاړې فیصله وشو بیا رامي رالی وې ته او مال یې خپل واخیستو بیا لاړې دغه صورت کې موږ حمله وکړه ګوره ګیرم کړه هر څه نو کوم مال یې چې دی دا به یې د ورسوي پوهېږئ پې ولې اول صورت کې مال ډایرکټ ځان سه وړی و څنګه چې دارالحرب ته ګډ شو مال یې ځان سه ګډ کړی و نو ورسو ته نه میلاویږي ځکه دا هغه ځای مال دی نه پوهېږي مسلمان د حربي نه میراث نه شي وړی تاسو ته پته ده که نه دویم صورت کې هغه حربي و او مال یې په دارالاسلام کې و هغه باندې څنګه د موت حکم ولګېدل نو مال یې ورسو ته منتقل شو او بیا رالی او د مال بیا ویوړلو نو ورسو مال یې وړی او کله چې یو سړی په مالي غنیمت کې خپل مال ګیر کړي ورسو ګیر کړو خو به بغیر د تقسیم حاصلوي که نه مخکې مو ویلي وو ته وګورئ وإذا لاحق المرتد بماله بدار الحرب سره ملحق کی وإذا الحق دې که وإذا لاحق دې لکه
ملحق شي مرتد سره د خپل مال دار الحرب ته ثم ظهر على ذلك المال بغلبه بدغه مال راشي مسلمان غالب شي فهو فيبوي فإن لا يقاك شردا هم حربي دا مرتد ملحق شي دار الحرب ته او به وبشي واخذ مال المال والي والحقه بدار الحرب سره ملحقي فظهر على ذلك المال بغلبه بدغه مال راشي فوجدته الورثه ورثه لگا ورثه امندي قبل القسمت نرد عليهم ورثوت بمنتقل کیږي ولی لان اول صورت کې دا مال چره لم يجري فيه الارث پکلانه دي جاری شوی ځان سره ډایرک وړو او دویم صورت کې انتقل الى الورثه ورثوت منتقل شو د قضاء قاضي بلحاقه بوجه قاضي ولغه مرتدين دار الحربين نشو بس مالي ورثوت بعد شو وكان الوارث مالكا قديما وارث خو دې مال قديم مالک دی لہذا قدیم مالک چې مال غنیمت کې کم شی ومندي قبل القسمت يخستل شي کنه بیګي په واذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالمكاتبه جائزه لکبر وګورئ ولې سړی مرتد شو دار الحرب تلاړې غلامي دار الاسلام کې بعد شو قاضي فیصله وکړه لکه وځه سړی مړ حکم معنا حربینو نو ګرځیدلو نو دغه غلامي چاته را منتقل شي ورثه ته زوی د سیګارو کو چې غلام ته ویل دونه پیسې راوړه او ته آزادي مکاتبه کو هغه مرتد واپس را لید دار الاسلام ته او مسلمان شو نو به پس وی دغه مکاتبت صحیح دی ځکه فیصله د قاضي صحیح شوی دا هغه خپل ملک تصرف به کې کړي مکاتبه جوړ کړي وځه ټیک دی پیسې چې برابر کړلې پیسې با مولا پلاری اخلي ځکه اصل ملک دغه واپس مسلمان شو منځ کې ارتداد چې ویل اعتبار سم نشته نه پیږي په او ولا به هم د پلاری ښه واوري واذا لحق المرتد بدار الحرب مرتد ملحق شدار الحرب تولوا عبد لدى غلامه فقضي به باغ فیصله وشول لابنه د بارا وكاتبه بزوی مکاتب کو هو دی غلام لرزوی ثم جاء المرتد را لید سیال کې چې مسلمانو فالمكاتبه جائزه والكتابه والولا كتابت بیسی ولا د بد مرتد د بارې کوم مرتد الذي اسلم اسلامي وبس راوړی کنه لانه لا وجه الى بطلان الكتابه كتابت نشو باطله ولې کوم چیزی کړي لنفوذها بدليل منفذ ځکه دا کتابت نافذ ده کنه دلیل منفذ موجودو خپل ملک کی کار کړي یار قضا موجوده نه و پیږي پی دلیل منفذ صحیح قضا شوی و انه ملک تراغله او خپل ملک تصرف کړي فجعل الوارث الذي هو غرزول وارث هغه یعنی زوی ويكون خلفه كم شيء خلفه كم شيء دي مرتد خليفه داسې شو لکه وکیل داسې شو لکه څه وکیل چې تصرفات کوي نو چار پاره کوي وکیل لپاره من جهته د خپل بلار طرف وکیلو او حقوق د عقد چي باقد کتابت کی فيه باقد کتابت کی يرجع الى الموكل شاترجي کی موکل خو د مرتد لارو والولاء لمن يقول اتقانه او ولام دغه چي اتق چې د چا د طرف واقع شي غره د مولا مرتد د طرف واقع شونه واذا قتل المرتد رجلا خطا ثم لحق بدار الحرب او قتل على ردته في الديه في مال اكتسبه في حال الاسلام تاسو لکبر وګوره یو مرتد دی یو سړی خطا ملکو به دار الحرب تلاړي قاضي فیصله وکړه حربي شو یا په خپل ردت مړ شو د قتل خطا د مړي دیت بچي حسابي وي هغه هم د په مال کې وي هغه مال کې کوم چې حالت اسلام کې ګټلو نو دغه مقتول ورثه ته باور کړل شي هم د په مال کې پیږي پی او در امام صاحب د صاحبین وینا حالت ارتداد کې کمال ګټلې او حالت اسلام کې ګټلې دوړو مالونه نه با مقتول ورثه ته دیت ورکو بهر لانجه بده کړه چې د کوم مال نه به اختلاف بده کړه نو په اتفاق د مال نه با عاقله او د مال نه د مال نه بدیت ورکو کنه پیږي واذا قتل المرتد رجلا خطا ثم لا يقبل ملحق شدار الحرب دا یا قتل شو بردت مانی نفدیت فی مال دیت به مال کی کم مال کی اکتسبو فی حال الاسلام کی کم کسب کړي خاصتا دا امام سے برای د مفتا به وقال صاحبین فرمای دیت چې فی ما پاغه مال کړي اکتسبو فی الاسلام کی کم کسب کړي دی بردت کی کم دواړه فیږي کنه به کنو عاقله مانی ول نه دی بل چې دا مشهور مسله د څوک چی
قتل عامت وکي اچھا جی عقیله باندې ځکه نه د عقیله د مسلمان ذمہواری چې موږ به د قتل لمنې کوو دا خو مرتد دي نه دي ذمہوار او عقیله دیت ذکر راځي تاسو ذمہواری سره نظر رسول زر کوي دیت تاسو ورکي دلته خدا غو ذمہواری ونه مرتد وکنه نو ځکه عواقل چې دي عقیله پیژنې کنه دا بل به راشي ښه عواقل چې لا تعقل المرتد اخو دیت نه ډکې د مرتد اعدام النصرت ځکه نصرت نشته دا امداد نه کوي هغه د دیو فیکون فی ماله دیت بوم د په مال کې وعندهما صاحبانو بنظمانی تصبت دواړه کسبونه سیدی نو وی الکسبان جميعا ماله دواړه کسبونه مال دي ولی لنفوذ تصرفاته في الحالين دواړو حالتونو کې تصرفات نافذ نو ولهذا دغه وجه د امام صاحبانو بنظمانی دواړو مالونو کې میراث جاری کیږي مخکې ویلي جاری کیږي ارث فيهما په دواړو کسبانو کې اندهما وعنده د امام صاحب بنظمانی مال هغه مال لکه چې په اسلام کې ګټلې ماله المكتسب في الاسلام هغه مال چې کوم کسب کړي په اسلام کې ولی هغه کې تصرفات سي لنفاذ التصرف فيه ځکه نافذ تصرف د په هغه مال کې دون المکسوب نه هغه مال چې کسب کړي پر عدت کې ولی لتوقف تصرفه ځکه موقوف تصرف دغه په دغه مال کې ولهذا امام سے بنسبانی دغه وجم ده کنه میراث سره په کوم کې چلیږي کوم حالت اسلام کې غټلې کان الاول میراثا عنده والثاني فيون عنده دویم خو امام سے بنسبانی فيوي